ټولو نه اول په هغه پنځو حقوق کې رسول الله فرمایي چې رد السلام، یعنی چې کله یو مسلمان بل مسلمان سره ملاو شي او یو سلام واچي، السلام علیکم ورحمت الله سلام واچي، پیغمبر علیہ السلام فرمایي په دغه بل مسلمان باندې جواب ورکول واجب او لازم دي. رد السلام. زتا سو نه تپوس کړم نن سبا په معاشره کې ګډ مارننګ ګډ ایوننګ مونږ او تاسو سلام تبا چا باندې سلام وچی السلام علیکم جی جی مهربانی نوازش نا وعلیکم السلام ستا چې کوم د الفاظ دي د ګډ مارننګ الفاظ دي د ګډ ایوننګ الفاظ دي او فلان فلان او نوازش او مهربانی والله کدا دین اسلام دی. نن زما استاد ماشوم ګډ مارننګز دغه ګډ ایوننګز دغه چې زما استاد ماشومان وختي په 12 بجې باندې راکینی، زمونږ استاد وختي 12 بجې وي. سحر منځ خو اسیم مونږ په تاسو باندې څلور منځونه دي، 5 منځونه دا په مخکینو خلکو باندې وو، زمونږ داسې سوچ جوړ دی مونږ باندې څلور منځونه دي. سحر منځ نعوذ بالله من ذلک د خلکو د ګمان مطابق داسې چې باندې بیخي مونږ هیر کړی دی او چې روچت شو فلان داسې صبح بخیر او فلان دا دا ټولې خبرې اسلام چرته لاړ. رسول الله خو فرمایي چې کله مسلمان سره ملاو شي السلام علیکم ورحمت الله او مسلمان په جواب کې فلان او نوازش او دا او فلان یو سیز بم نوایي، مسلمان باندې په جواب کې لازم دي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا هغه الفاظ دي چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی. دا حق دی د یو مسلمان په بل مسلمان. ډیر کرته داسې وشي چې یو انسان سلام وچي والله هغه سلام مونږ واورو خو هغه انسان له جواب څوک ورنکا. دا انسان چې اخوازیم سلام اچي دی خوازیم سلام اچي اخوازیم سلام اچي دومره سلامونه، حالانکه تا ته څه پته ده چې په سلام کې د نبی علیہ السلام او د رب کائنات څومره اطمینان خوشحالي ده، څومره رضا ده او دا د پیغمبر علیہ السلام طریقه ده، دا د اصحابو طریقه ده. نن هغې باندې ما او تا معاشرې خلک تنګږي سلام ما اچوه بس یو ځل سلامي که سلام د 2 پیره په واچوه هغه انسان هغې ځای نه پاڅي وی دلته یو صاحب تیرږي کته زیم سلام اچي پورته زیم سلام اچي. دا معاشره ده زما استا، دا زما استا د نبی علیہ السلام په دین باندې عمل دی چې دغه خبرو تم زما استا دهان نزي سوچ منزي. پیغمبر علیہ السلام فرمای اول حق د مسلمان په مسلمان دا دی چې کلم سو پیرم دا پکې نشتا، هر کله هر څوک نبی علیہ السلام فرمای عرفت او لم تعرف، دایم فرمایلی دي که کس پیژنې او که کس نه پیژنې. مونږ تاسو خو چې په چا باندې تیر شو الکه سلام دی ولې وانه چاو دا کس نه پیژنم، حالانکه رسول الله دا خبره ختمه کړې ده عرفت او لم تعرف. رسول الله فرمایي که دا کس ته پیژنې او که کس نه پیژنې پیغمبر علیہ السلام فرمایي سلام په هغې باندې واچو. مینه پیدا شي، مینه محبت پیدا کېږي، اتفاق پیدا کېږي، لگن پیدا کېږي، تعلق پیدا کېږي، دوستی پیدا کېږي، اتفاق یو سلام د وجه نه پیدا کېږي.